السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ماشاءالله. قاري صاحب ډېر وخت بعد لا یو راغلمه او مې راشه د مسجد نبوي د دیدار به هم په دې ملګرو کې دا باب خمسه دی. مونږ چې کینو اکثر له ووایو عربۍ پنجه، نو د عربۍ پنجه پکې به څنګه اوس راجوخ کړم درته، ودرېږئ ښه ملګرو انشاءالله. د عربۍ پنجه هغه دی ښه، دغه د عربۍ پنج دی، دا وګورئ. دغه سره به پیلر سره به درته ښکاري، دغه چې دی دا د عربۍ پنج ډېر لرې دی رانه، نو ځکه صحیح ښکاري نه. نو ماشاءالله دا مسجد الحرام دی، او بیا چې دی دغه باب السلام دی، او هغه چې دی بیا شین ګنبد. راځئ چې د شین ګنبد زیارت هم در باندې وکړو. امین الله وعلیکم سلام. زمونږ ډېر ملګري به اوس داسې وي چې پاکستان کې خو ناوخته دی، خو کم از کم دومره به وي چې ویښ خو به وي، ولې چې محمد عثمان وعلیکم سلام الحمدلله دغه شین ګنبد دی ماشاءالله تبارک الله. صلات والسلام علیکم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو ماشاءالله دا د ټولو نه زمونږ غټه خوش قسمتي دا ده ماشاءالله چې راغلي یو، او زمونږ چې دی بس په مدینه منوره کې ژوند شوی دی، نو ډېر خوش قسمتي او لویه خوش قسمتي زمونږ دپاره دا ده. دا یې لیکلي دي که نه چې السلام علیکم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم to send salam upon the prophet صلی الله علیه وسلم. بیا په اردو کې لیکلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سلام کے لیے جانے کا راستہ، مطلب سیده به لاړ شي، داسې به په هغې راتاو شئ، داسې به راشئ د دې هغه پناه پناه، بیا به دغلته کې دغه باب السلام دی 1 نمبر، نو په دې به ور دننه شئ. دغه د جانان روضه ده او دغه باب السلام دی ماشاءالله. بارکیب دی خپله هم غاړه خلاصه کړې ده چې غلط پکې وي څوک نه شي که نه. او جی مسجد نبوي دی علیشان ته سلام. عطا الله مفکر صاحب وعلیکم سلام. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. عطا الله مفکر زمونږ ملګری سلام در باندې پیش کوي. از الحق خانه انشاءالله مسلمان سلام لورزو جی صحیح ده جی. روان بشو اسم حاجی د ورزش خو ضرورت دی، خو لږ وضو به ورته وکړم، او بس دا موبایل به همدغسې راته ونیسم په دغه ځای کې یې کوم. ځکه چې سلام له ورځو نو دا نه خوښ درسون ډېر خوښ دی. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، والصلاة والسلام يا رحمة للعالمين. بلال بھائی اودس کوي، دلته راغلو نو ما ورته وویل چې یاره هسې هم راغلي یو، د شپې تقریبا څه کم 12 بجې دي په سعودیه کې، پاکستان کې به تقریبا څه کم 2 بجې. نو ما ورته ویل چې ښه موقع ده او رش نشته ماشاءالله،
نو زیارت به وکړو. نو ده ومویل چې بالکل صحیح ده، خو زه به اودس وکړم. نو دا یې اودس کوي، بیا به مونږ انشاءالله روضې طرف ته ورځو او سلام به پیش کوو. نو انشاءالله ستاسو ټولو ملګرو د طرف نه به مونږ اکثر مونږ چې کله هم روضې ته ورځو یا په حرم کې څه دعا کوو، نو دعا کې دا وایو چې یا الله چا مونږ ته د دعاګانو نه ویلي یا څوک مونږ نه د دعاګانو توقع لري، یا الله د دوی په زړه کې چې څه شر درست څه هوا څه حاجات یا خدای پاک ته یې پوره وفرمایي. نو اکثر ملګرو طرف نه ټولو طرف نه مونږ اکثر تقریبا چې کله مونږ روضې ته ورځو نو مونږ دا سوال کوو چې یا الله زمونږ د ټولو ملګرو په شر درست ټول حاجتونه پوره وفرمایي. نو بلال بھائی راغی اودس یې وکړو، ورځو سلام له انشاءالله. چې صاحب تقریبا چېرې دویم هفته پس سلام له ور روان شو او راځئ بس دعا کوئ چې کار کوي نو بیا اسانه ده. ستاسو به هم چې دی لا یو زیارت خو به وشي او زمونږ به هم انشاءالله سعادت نصیب شي. نو د خیره سره زمونږ سره اوسئ چې بیخي جدا نه شئ انشاءالله. مخکې خو به ډایرکټ بس په باب السلام راتاوېدلو، خو د رش د وجې نه یې ورته داسې لاره راته وکړې ده چې خلک به ته دغه کېږي که نه په انتظار کېږي. نو ماشاءالله ورځو ورته که خیر وي. ټولو وعلیکم سلام، ټولو ته وعلیکم سلام قربان. ماشاءالله تبارک الله. دا دیوال چې دی دا وهلی دی، دی د دې دپاره والی دی چې خلک په مخکې ډایرکټ راتلل. اوس یې ورته یو ترتیب جوړ کړه چې په لاره خلک په اوږده باندې لږ راتاویږي، نو چې ډېر خلک پکې راځي قطار کې او په مزه مزه ځي که نه. داسې خو به مخکې اچانک رش به جوړ شو او بل به شو، بیا به چې دی هغه نو اوس چې دی د دې د وجې ده چې لین اوږد جوړ شي. دا باب السلام ماشاءالله تبارک الله. او دا مخکې چې دی جانان روضې سلام له ورځو انشاءالله جنګلې خوا له ورځو. السلام علیک یا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله، الصلاة والسلام علیک یا نبی الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماشاءالله دا خادمان دي او صفايي کوي، ډېر ښکلې صفايي شروع کړې ده ماشاءالله. دا 12 بجې شولې نو بس اوس ماشاءالله رش نشته دی. دا واخلې دا منبر دی ماشاءالله، او دا جنت البقی دی، جنت البقی دی، دا جنت ریاض الجنه ماشاءالله دا ریاض الجنه ده. او دا وګورئ ماشاءالله کار پکې شروع دی، د حج دپاره تیاری سټارټ دی. او کوم لیکایي چې دا هغه ماشاءالله تازه کوي دوباره، او هغه ورله راغلي یو به کمې چې ولیکه هغه څومره ښایسته تازه ښکاري، اوس په دغه نور هم را تازه کوي. نو ماشاءالله تبارک الله. قاري صاحب ورځو جنګلې خواله. صلی الله علیه وسلم.
ما شاء الله تبارك الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة عليك يا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. الصلاة والسلام عليك يا عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. تفضل يا طيب. ما شاء الله. يا سيد حرك يا شيخ. يا سيد الله أكبر. ما شاء الله قاري صاحب سلام وکړه د خیره سره او راووتل. قاري صاحب څه شکایت وغیره ولا شکایت نو تو بیا خامخا ښه دي. نو دلته چې راځې خامخا به چې په زړه کې د څه مرادونه یې نو هغه پوره کېږي. پوره کېږي. بالکل. الله پاک یې پوره کوي. او سوال به د الله نه کوې، ها خو د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم وسیله به ورکوې چې یا الله زه د خپل حبیب په وسیلې ستا په وسیلې سره زما دا کار وکړې، زما چې ستا په زړه زمونږ کې چې څه مشکلات څه دي مشکلات وي د انسان خوږ حبیب په وسیلې سره زمونږ هغه مشکلات چې دی ټول حل کړي. زمونږ چې څومره ملګري دا ټیم کې ګوري او چا دیدار وکړي الله د دغو هم چې څه په زړه باندې وي شرعي حاجات وي د دې خدای د حبیب د روضې په خاطر د دغو دغه ضرورت حاجات هم پوره کړي. زمونږ هم چې څه مشکلات وي کریم رب مسافر یو، زمونږ هم چې څه مشکلات دي کریم رب هغه ته د خپلو غیبي خزانو نه پوره کړي. وما علینا الا البلاغ المبین.